أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة طه شپاړسمه سپاره آیات نمبر 83. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. حضرت موسى علیہ السلام او بنی اسرائیل دید دریابنا اللہ تعالیٰ پوری وستل او فرعون او د فرعون جو صبر لخکر ټول الله تعالیٰ په دریاب کې غرق کړ. چې کله دی پورې وتل نو دی د دریاب نه پورې طرف ته خلک ولیدل چې هغوی د بوتانو عبادت کو. نو دی بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وویل چې یا موسی علیه السلام موږ هم داسې خدایان پکار دي چې موږ عبادت شروع کړو. نو موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ظالمانو الله در باندې دومره لوی احسان وکړو چې د لوی دشمن نه خلاص کړی، قسم قسم ظلمونه به در باندې کول، د هغې دشمن نه خلاص کړی. نو پکار خدا و چې تاسو د یو الہ عبادت شروع کړی. دی چې څه کوي د دې خو د معبودان هم باطل دي، د دې د عبادت هم باطل دی، دا هېڅ د دې پکار نه راځي. تاسو خو د هغه رب عبادت کوئ چې کوم رب دا اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي، تاسو یې پیدا کړي، تاسو له چې کوم دی دشمن نه نجات درکو. نو تاسو اوس هم چې کوم دی دغه د بوتانو عبادت طرف ته چې کوم دی پسخېږئ، د دې د خدایان هم باطل دي، د دې عبادت هم باطل دي. بیا موسی علیه السلام دې ته ووایي چې زه زما او الله تعالی دې سره وعده کړې وه. ځکه د بني اسرائیلو بلکې بني اسرائیل ووایي چې یا موسی علیه السلام موږ دپاره یو دستور پکار دی، یو قانون پکار دی چې هغه قانون لاندې موږ خپله زندګي تیرو. نو موسی علیه السلام سره الله تعالی وعده وکړه چې ته به کوه طور ته راشي او په کوه طور کې به ته 13 ورځې روژه ونیسې. خو دا 13 ورځې روژه به ته ماتی نه، 13 ورځې دا به مسلسل ته روژه نیسې. ځکه چې په تا کې د الله تعالی د تجلیاتو د هغې دغه تا کې پیدا شي. څه ورته وایي چې ته د الله تعالی تجلیات بیا برداشت کړې، د الله تعالی سره ملاقات دی، د الله تعالی په تا سره خبرې کوي، چې هغه بیا تا کې هغه قوت پیدا شي. نو ته به 13 ورځې مسلسل روژه نیسې. نو موسی علیه السلام ویل ټیک ده. بني اسرائیل ټولې د هارون علیه السلام په سرپرستۍ کې پرېښودل او هارون علیه السلام خپل نایب مقرر کو. او بني اسرائیلو ته یې وویل چې تاسو به د ده د مشورې نه په بله مشوره باندې کار نه کوئ، د بل چا مشوره به نه چلېږئ، بلکې هارون علیه السلام چې تاسو ته کوم حکم کي هغه به منئ. د ځان نه به چې کوم دی نور کارونه نه شروع کوئ، په دین کې به نورې خبرې د ځان نه شروع کوئ. نو موسی علیه السلام دلته کې بني اسرائیل او هارون علیه السلام دواړه یې پرېښودل. موسی علیه السلام لاړو کوه طور ته. چې کوه طور ته لاړو نو موسی علیه السلام 13 ورځې متواتر روژه ونیسله. نو د دې روژې د وجې نه مونږ تاسو چې روژه کله ونیسو د معدې نه هغه بړاس غوندې راوچتېږي، د خولې نه سړي بوی غوندې کېږي. نو دغه بوی د حضرت موسی علیه السلام د خولې نه د معدې د ناریوالي د وجې نه چې معده ناره وسه پکې ونه دغه بوی ته شروع شو. نو موسی علیه السلام په 13مه ورځ باندې دلته کې د ځنګل یو لرګی راوشو او د هغې نه مسواک جوړ کړو، مسواک یې وکړو د دې دپاره چې د الله تعالی سره به کلام کوم چې د خولې نه مې دا بدبوی نه ځي. نو موسی علیه السلام چې کله دا مسواک وکړو نو الله تعالی ورته وفرمایل تا سره زه هم کلامي کوم او کتاب دله در کوم، خو تا افطار کړی دی، روژه دې ماته کړې ده. موسی علیه السلام چې الله تعالی ما خو افطار نه دی کړی، البته ستا سره مې د خبرو شوق و، د ادب د وجې د خولې نه مې بوی تلون، د ادب د وجې مې مسواک والی دی چې تا سره خبرې وکړم. الله تعالی ورته وایي چې نه دا زما خو دغه بوی زما د روژهدار د خولې بدبویي الله تعالی وایي زما په نسبت باندې د مشکو د انبرو نه زیاته خوښه ده. زما خو ستا د خولې هغه بوی خوښ و، نو خو تا لرې کړو. نو موسی علیه السلام بیا 10 ورځې نورې تېرې کړې.
په دغه درمیان کې د 40 ورځې زندگی موسی علیه السلام پروژه کې تیر کړله. دلته کې بنی اسرائیلو کې سامری مبارک بعضې مفسرینو لیکلي دي چې سامری دا د فرعونیانو یعنې د قبطیانو د ډلې نه، بعضې وایي چې نه دا د بني اسرائیلو کې یو قبیله د سامره د قبیله سامره رئیس او مشر و، او بعضو ویلي دي چې دا سامری چې و نو دا هندو د هندوستان اوسیدونکي وو، د دې ځای نه تللی وو. بهرحال دا ټول تاریخي روایت او اسرائیلي روایت دي، خو مختلف روایت دي پکې. نو دې ډومبې بعضې وایي چې دې مسلمان نه بلکې د اسلام قبول کړی وو، یعنی یهودیت یې قبول کړی وو د موسی علیه السلام دین، خو په زړه کې نفاق و د زړه نه قبول کړی، یعنی منافق و. نو دې موسی علیه السلام سره په دروغه باندې ایمان راوړو د جبې په سر باندې د زړه نه چې کوم دی مسلمان نو. نو موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو، دلته کې بني اسرائیل دا د هارون علیه السلام په سرپرستۍ کې پاتې شو. نو دا سامری ویدې څنګه لوی شو؟ ویدې چې و نو دې چې کله فرعون مخ واړه حلالول د بني اسرائیلو، نو بعضې مفسرین وایي چې دې هم د بني اسرائیلو د قبیلې د بني اسرائیلو نه و، د سامره قبیله ده د بني اسرائیلو قبیله ده د هغې قبیلې نه و. نو دې مور چې کله دې پیدا شو دې مور وایي چې یاره دې زما به مخکې حلالي دا به ډېره زیاته ګرانه وي. نو دې غوڼ ووړو یو غار ته یې ورلړه کړو او په هغه غار کې پسې خوله بنده کړله او مور ترې راغله، او مور به چې کوم دی هفته پس یا 10 ورځې پس لا د خپل بچي تماشه به یې کوله. ویده سره الله تعالی څه وکړل؟ الله تعالی د ده د تربیت لپاره جبریل علیه السلام مقرر کړو. جبریل علیه السلام به راتلو، نو په یو ګوته کې به یې کوچو، په یو ګوته کې به یې پیو، په بله ګوته کې به یې شهد ګبینو، دا به په دې سامري باندې سکول. نو دې په دې غار کې د جبریل علیه السلام په تربیت کې رالوی شو. د ده نوم موسی بن ظفر، د ده نوم موسی و، خو د پلار نوم یې ظفر و، او د موسی علیه السلام نوم موسی و. نو علماو لیکلي دي چې ګوره یو سړی ازلي بدبخت دی که نه، او اصلي نه دی، اصلي نه وي، یعنې دی ازلي بدبخت دی. نو که د ده تربیت چې کوم دی د لوی نه لوی سړي وکړي که نه، دی به اخره کې خاتمه په کفر سره کېږي، په ایمان سره نه کېږي، دی به ګمراه کېږي. وي ځکه او چې یو سړی نیکبخته وي، نو که د ده تربیت کافر هم وکړي که نه، خو الله تعالی به د ده نه د دین کار اخلي، او الله تعالی به د ده خاتمه دا په ښکلې طریقې سره کوي. وي ځکه چې د دې سامري تربیت جبریل علیه السلام چې د ټولو فرشتو سردار د هغې کړی دی، خو چې اصلي نه و، اصلي نه و او نیکبخته نه و، ازلي بدبخته و، نو اخره کې خاتمه په کفر سره وشوه. او د موسی علیه السلام تربیت دا د فرعون د لوی کافر په لاس باندې شوی دی، هغه نه الله تعالی پیغمبر جوړ. نو دې سامري داسې وکړل چې هارون علیه السلام دی چې کله راتلل د مصر نه، نو دی د خلکو نه د فرعونیانو نه ځان سره کالي راوړي وو، عاریتان یې ترې اخیستي وو، قرض یې ترې اخیستي وو. نو هارون علیه السلام حکم وکړو چې دا کالي راواخلئ او دا وغورځوئ، ځکه چې دا مالي غنیمت نه دی. بعضې مفسرین وایي چې دا مالي غنیمت و. نو چې مالي غنیمت نو په مخکنو امتونو د مالي غنیمت چې هغوی به نه شو استعمالولی، بلکې مالي غنیمت دا صرف د نبي علیه السلام د امت لپاره حلال دی. نورو امتونو کې چې کوم مالي غنیمت به و دا به یې راوړو او یو غر ته به یې ور وخېجو، او د بر نه به لمبه راپرېوته، نو هغه به اوس وځېدو، تندر به پرې راپرېوتو، دا به اوس وځېدو. نو چې دا به اوس وځېدو، نو دا به د دې خبرې دلیل چې د دې خلکو جهاد الله تعالی قبول کړی دی، او که به نه سوځېدو، نو دا به د دې خبرې دلیل چې الله تعالی د دې خلکو جهاد نه دی قبول کړی. نو یو روایت خدا دی چې مالي غنیمت د مخکنو امتونو لپاره حلال نه و، خو بعضو مفسرینو ویلي دي چې دا مالفه او مالي غنیمت نه و. مالفه دا دا ټکس وغیره چې کوم د کافرانو نه موږ اخلو، دلته کې مسلمان ملک کې پاتې کېږي، مسلمان والا قانون مني، نو هغه ته ټکس اخلي چې زه به ستا د جان مال د هر څه تحفظ کوم ته ماله ټکس راکوي، نو دې ته مالفه ویلی شي. نو مالفه کې د کافر رضا ضروري ده. نو هارون علیه السلام ځکه دا کالي سوځول چې دا خو دې د هغې نه عاریتن راغستي وو، قرض یې ترې راغستي وو، دا بني اسرائیلي مالکان خو نه وو ګرځولي که نه، نو دی ترې قرض راغستي وو، چې قرض یې ترې راغستي وو، نو دې کې د کافرانو رضا نه وه، هغوی په دې خبره نه راځي چې بني اسرائیل دې زموږ د مالک مالکانو ګرځي. د دې وجې نه هارون علیه السلام وایي چې دا زه حلال نه ګڼم. دویمه دا چې دغه هغې ته ویلي شي مالي غنیمت چې په هغې کې قتال وشي، جنګ وشي، نو جنګ خو دوی نه و کړی او دی عاریتن راغسي. د دې وجې نه هارون علیه السلام حکم وکړو چې دا کالي ور وغورځوئ، او بعضې مفسرینو ویلي چې سامري ورته حکم وکړو. نو دوی چې کوم کالي راوړي نو هغه ټول کالي چې کوم دی، بعضې ویلي دي چې د سامري چې کوم دی ورله په دې ځمکه کې د سخي
یو دغه جوړ کړو قالب غونډه کې جوړ کړو نو دې ته وی چې راځي دا کالی ورولې نو بنی اسرائیل په ټول کالی راوړو هغه به کاندې ته وشتل نو کاندې کې جمع شو نو چې کله جمع شو کاندې کې نو دا ته ورته کو نو چې ورته کو خو ویل شو نو د پس مګه کې د نسخې جوړ کړو د شکل جوړ کړو نو هغه لکه څنګه چې موږ د بلاکونو د سانچې ته سانچا غونډه کې جوړ کړو پس مګه کې نسخې هغه چې ته ورواړول هغه نه بالکل نسخې جوړ شو بیا سامری د شکارو کو چې هارون علیه السلام دی چې هارون علیه السلام دعا وکړه چې زما په لاس کې سړي دم سړي دي دم زه غورځوم دې ته ستا حکم منم خو دعا وکړه چې زما په زړه کې کومه خبره چې هغه الله تعالی پوره کړي نو هارون علیه السلام خو د په خپل باندې اعتبار کوي چې دا مسلمان دی دا پته خو نه دی منافق دی نو هارون علیه السلام دعا وکړه خدای پاک د په زړه کې چې سي دې کومه دعا کیه قبول کړي نو سامری د جبرئیل علیه السلام چې کله دا فرعون هلاکېدو کنه دا فرعون بیا د دریاب ته نه ورتلو دې پوه شو په خپل ځان باندې خو جبرئیل علیه السلام سره اسو او هغه روان وخت مخکې شو دره اسی په زور باندې اونیسو دریاب دی منسته نو دا جبرئیل علیه السلام چې په کم اس باندې سورو نو سامری وته قتل نو دې اس په چې په کم ځای باندې قدم کې خودونه هغه ځای به شینګي را ټوکېدو نو دله شیطان زړه کې ورواچول دي سامری چې دا خوره راواله په دې کې د حیات ماده ده د ځمکه ژوندګي ته کسې په بل شی هم ژوندېږي چې کوم ځای به قدم کېښودو نو هغه دغه به ځمکه به راوټوکېدله وي دې خوره کې حیات دی نو هغه خوره یې راغستې وه د ځان سره یې ایښې وه نو چې کله دې د کالي ور لړه کړل که نه او ویې سوځول او هغې نه کالب کې سخې جوړ شو نو سامري هغه خوره ورته ور لړه کړله هغه کالب ته چې خوره یې ور لړه کړله نو هغه د سخي شکل او ټین ټین اوازونه شروع کړل نو سامري دې خلکو ته وی بني اسرائیلو موسی علیه السلام خپل رب لیدلی دی او رب یې دلته کې راغلی دا د موسی علیه السلام رب دی موسی علیه السلام خپل رب یې هېر کړی نو موسی علیه السلام چې هلته کې 40 ورځې پوره کړې الله تعالی ورته کتاب ورکړو د هغه ځای نه ډېر زیات غوسه راغی الله تعالی ورته وایي چې ستا قوم خو سامري ګمراه کړی دی ما په لوی امتحان کې اچولی دي هغه چې کوم دي هغې د سخي عبادت شروع کړی دی نو دې کې دا واقعه بیانېږي بیا موسی علیه السلام راغی او هارون علیه السلام د ګیري نه ونیسو ورته وایي چې ته دلته کې وې تا نه ولې دي ګمراه شوي نو هارون علیه السلام دوی نږدې چې زه وجلې وي دې زما خبره نه منله وما اعجلک او سسیس پتا دے راوستے تو اے موسیٰ وما اعجلک او سپتا دے راوستلی تو عن قومکا دخپل قوم یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام دخپل قوم نه مخکې لاړو او ورته وی چې زما قوم دې ته تاسو ما پسې راځئ کوهي تور ته ځکه الله تعالی سره وعده کړې ده چې وعده مال به کتاب راکړي او تاسو به هلته کې پاتې کېږئ او زه به جدا ستاسو نه پاتې کېږم خو تاسو هم ما سره کوهي تور کیئ نو الله تعالی موسی علیه السلام ته وی چې ته څه شي په تا دی باندې راوستلې چې قوم دې پرېښودو ته رالې نو موسی علیه السلام ورته جواب ورکوي قال موسی علیه السلام وفرمیل هم اولائی هم دوی دغه دي یعنې زما دا قوم دغه دی علی اثري ما پسې دی موسی علیه السلام خو دا ګمان وکړي چې ما پسې را روان دي او منځ کې خو دوی په د سخي په عبادت باندې اخته شي وعجلتو او ما تادي وکړله الیکا تا طرف ته ربي ای رب زما لترضا دپاره دې چې ته راضي شي نو موسی علیه السلام نه الله تپوس وکړو ته څه شي په تا دی باندې راوستلې نو موسی علیه السلام وویل یا الله تعالی ستا رضا راوستمه چې ستا حکم پوره شي او ستا په حکم کې رانه کمې رانشي دې وجې نه زر رالمه او ستا د ملاقات او ستا د خبرو شوق مې و چې ته رانه زیات راضي شي دې وجې زر رالمه قال الله تعالی ورته وفرمیل فانا قد فتنا په تحقیق سره موږ په امتحان کې اچولي دي قومک قوم ستا من بعدک وروستو ستا نه واضلهم السامري او گمراه کړي دي هغوی لره سامري یې گمراه کړل او ستا قوم موږ په ډېر لوی امتحان کې اچولي دي په عبادت کې مشغوله دي فرجع موسی الى قومه موسی علیه السلام د خپله موده تېره کړه ښه 40 ورځې یې تېرې کړي کتاب ورته الله تعالی ورکړو د هغې نه وروسته بیا واپس شو فرجع موسی پس واپس شو موسی علیه السلام الى قومه خپل قوم ته غضبان اسفا په غصه او په افسوسو ډېر زیات غصه او افسوس یې هم کو چې داسې چلو شو ما دا دومره لوی محنت وکړو او دا ظالمان راغلل نو صحیح عبادت یې شروع قال موسی علیه السلام وفرمیل یا قوم ای زما قومه الم یعدکم آیا وعده نه وکړې تاسو سره ربکم رب ستاسو وعدا حسنا ښکلې وعده ستاسو رب وعده نه وکړي چې تاسو به په توحید باندې او تاسو رب ستاسو رب چې کوم دی تاسو له کتاب درکړي ستاسو دستور به درکړي ستاسو د عمل د تېرولو دپاره به یو کتاب یو طریقه درکړي تاسو خپل رب وعده نه وکړي
قال یا قوم زما قوم الم یعدکم آیا وعده نه وکړی تاسو سره ربکم رب تاسو وعدا حسنا خپل وعده افتوال علیکم العهد آیا تیر شو په تاسو باندې آیا تیر شولا اوږد شولا په تاسو باندې العهد مودا تاسو باندې مودا اوږد شولا چې کوم ټیم الله تعالی یاد کړی صالح خرازي په دلته کې اعتکاف گئے نو دا غي نه زیات ټیم در باندې وورېدو د دې وجه نه مصبر اونکو او په خپل خوخه مو چې کوم دی د سخي عبادت شروع کو نو ټیم زیات تر باندې وورېدو بے صبر شوي ام اردتم یا تاسو اراده وکړه ای یحل علیکم دا چې راکوشي په تاسو باندې غضب غضب من ربکم تاسو د رب د طرفنا فاخلفتم موعدی بیا تاسو مخالفت وکړو زما د وعده نو تاسو باندې ټیم ډیر تیر شو تلوار و در باندې د کتابو دا ولا یو زورنه غونډه کې ورګي تاسو باندې دومره تلوار ولې ما زیات ټیم تیر کو تاسو باندې دومره تلوار وا چې زما کتاب ته خو صبر اونکو د الله کتاب تورات ته خو صبر اونکو په خپل خو د سي عبادت شروع او یادا چې تاسو خپل رب د عذاب پته مې چې تاسو رب تاسو باندې عذاب را کوس کی د برینا د دې پته مې د دې وجه مو عبادت شروع کو تاسو زورنه غونډه کې ورکول دي بني اسرائیل الله فاخلفتم بیا تاسو مخالفتکم موعدی زما د وادي موسی علیہ السلام دې سره وعده کړو تاسو په توحید پاتې کېږئ او تاسو به زما تر راتلو پورې د هارون علیه السلام په سرپرستۍ کې چې کوم کار کوي د دنه به تاسو کوي نو دا وعده د بنی اسرائیل نه موسی علیہ السلام اغستې و نو موسی علیہ السلام دې زما د وادي مخالفت وکړو قالو نو بنی اسرائیل ویل ما اخلفنا مونږ مخالفت نه دې کړې موعدک ستا د وعده بملکنا په خپل اختیار سره ولكننا حملنا لیکن په مونږ باندې بار کړی شو اوزارم من زینت القوم بوجو د فرعون د قوم د کالو په مونږ باندې د فرعون کالی د قوم کالی درانه شو مونږ په خپل عبادت نه دی کړی نو فقذفناها بیا وغرزو د کالو لرا فقذفناها بیا مونږ وغرزول د کالو لرا فكذلك دغرنگ القى سامري اغرزو د کالو لرا فكذفناها بیا مونږ وغرزول دا کالی فكذلك دغرنگ القى سامري اغرزول فاخرج لهم عجلا بیا درو کاغو لهم د دوی د پارا یعنی د بنی اسرائیل د پارا عجلا سخي جسدا چې دا یو جسم له خوار پدې کې اوازو د دې ټینټي اوازونه کوي نو دې خاص आवाज نو چې څوک په دې لیاس خبرې کوي خبرې هم نه وکړي خو د سخي په شان دي आवाज وکاو فقالوا ندوی ویل هذا الهكم واله موسى دی ویل چې دا الہ ستاسو دی و اله موسی او دا الہ د موسی علیه السلام دی فنسیا نو هغه دی ير کړی دی موسی علیه السلام خپل الہ ير کړی دی فنسیا هغه ير کړی دی د خپل الہ فنسیا یعنی موسی علیہ السلام د خپل الہ ير کړی دی نو الله تعالی دې حماقت ذکر کوي الله تعالی فرمای افلا يرون آیات دوی ندی کتلی الله يرجعوا الیهم چې هغه جواب نه ورکو الیهم دوی ته قولا د خبري دا دومره کما کلان دي دومره بیوقوف دي چې دې هیڅ جواب نه دی ورکړی دی تا ولا يملك لهم ضرا او نه هغه مالک د دې د پاره د ضرر رسولو ولا نفعا او نه هغه مالک د دې د پاره د نفع رسولو یعنی دې څخه دې ته نفع رسول شو نه نقصان رسول شو نه د دې سره فهم ولا پوي ولا خبرې کړې دي دا دومره کوم کلام چې ټیټي आवाज شروع کو بس دې بيدا زبو خدای د عبادت شروع دلته آیات کې الله تعالی دې حماقت ذکر کوي وما اعجلك عن قومك يا موسى او تسسي زرا واستي پتا ده باندې د خپل قوم نه موسی عليه السلام قال موسی علیہ السلام فرمایل هم اولئک علی اثری هم دی دغه دی ما پسې دي وعجلت الیک رب لترضوا او ما تا دی وګړه طرف ته ای رب زما لترضوا د بار دی چې راضی شي قال فانا قد فتنا الله تعالی فرمایل په تحقیق سره موږ په امتحان کې واچول قومک قوم ستا من بعدک واستستانه واضلهم السامری او سامری هغه لره گمراه کړل فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا جواب بیا واپس شو موسی علیہ السلام الی قومه خپل قوم د غضبان اسفا په غصه او په افسوس باندې قال موسی علیہ السلام فرمایل یا قوم زما قوم الم یعدکم آیات وعده نو کړی تاسو سره ربکم رب تاسو وعدا حسنا خپل وعده افتوال علیکم العهد آیا وګدشوا آیا وګد شو علیکم بتاسو باندې العهد مدا
افتوالا آیا اگدشوا علیکم بتاسو باندې العهد مودا ام اردتم یا تاسو اراده وکړه ای حل علیکم دا چې راکوس شي بتاسو باندې غضب من ربکم غضب تاسو د رب د طرفنا فاخلفتم موعدی بیا تاسو مخالفت کو زما د وادي قالو دوی ویل ما اخلفنا منګ مخالفت نه د کړي موعدک استاد واده بملکنا خپل اختیار سره ولکننا حملنا لیکن په مونږ باندې بار کړی شو او زارن بوج من زینت القوم د فرعون د قوم د کالو زینت نه مراد دلته کې کالی دي من زینت القوم د فرعون د قوم د کالو فقذفناها پس مونږ هغه لړ کړل مونږ هغه گزار کړل ها کالی فقذفنا پس مونږ لړ کړل ها هغه کالو لرا فكذلك دغرنګ الق السامري سامري لړ کړل فاخرج لهم پس بیا را اوکاګو د سامری لهم د دوی د پاره د بنی اسرائیل د پاره عجلا سخی جسدن چې دا یو جسم له خوار پدې کې اوازونه پدې کې आवाज خوار پدې کې आवाज د سخی فقالوا دوی ویل هذا الهكم واله موسی دا ستاسو الہ دی د موسی علیه السلام الہ دی فنسیا نو موسی علیه السلام خپل الہ یې کړی دی کوه تور ته تل دی افلا يرون آیا دوی ندی کتل الله تعالی فرمای افلا يرون آیا دوی ندی کتل چې الله يرجعو چې دا چې هغه جواب نه ورکو الله يرجعو چې جواب نه ورکو هغه الیهم دوی ته قولا د خبري ولا يملك لهم او نه مالک د دوی د پاره ضررا د ضرر ولا نفعا او نه د نفع سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين